ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. بخاری کې اشعار راځي کله چې هجرت وشو بلال رضی الله عنه بیمار شو، ابو بکر صدیق بیمار شو، مدینه کې آب و هوا خراب او دي ته یثرب وي تبي وي دلته. عائشہ رضی الله تعالی عنها دای تپوس لاړه. ابو بکر صدیق په اشعار وی هر یو سړی سبا کون کې د خپل حل کې والموت ادنى من شراك ناله او مرګ سړی ته د فانی د قسمین لري. بلال رضی الله عنه به ارمان د یو شپه تیر نه کم په مکه کې د مکې چینی او غرونه به یادول چې هغه ما تخکارش. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګیدا مدینه ته دعاګانې وکي او مشرکین او قریش ته خیریو وکي او وی فرمایل چې الله مونږ له مدینه خوخه کې اللهم حبب الینا المدینه كحبنا مکه، لکه څنګه چې مونږ ته مکه ګرانه داسې مدینه ګرانه کې او اشد بلکې دا غینه زیاته. اللهم انقل فماها واجعلها بالجحفه، الله د دې تبي لري کې او دا جحفه ته نقل کې جحفه کې يهوديانو سیدل. صحیح بخاری کتاب التعبیر کې حدیث راوړي نبی علیہ السلام د شپې خوب ولیدو توره به سر خضر او مدینه نه وته. یا رسول الله څه تعبیر دی؟ دا د مدینه تبي وي هغه د دین لاړې مدینه کې ابو هوا صفا ستره شو. خو یو بل خصوصیت پدې کې شته. امام مالک موطا کې حدیث راوړي چې مدینه منوره داسې ده چې د دې د هوا د انسان نه منافقت او ګند داسې لري کوي لکه څنګه چې هغه اور د اوسپنې نه دغه ختمي، اوسپنې نه زنګ ختمي او ګند ختمي. نو دا د مدینه منورې فضایل دي ډېر شی په حدیثو کې راغلي دي. الله تعالی دې موږ بار بار دې ځای ته راولي او الله دې موږ له مرګ هم په دې ځای کې راکړي څنګه چې حدیث کې راغلي دي. اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.